خپل طرف نه راغلي چې څومره طالب علمان دي او علمانې دي ټولو ته خیر مقدم هر کلی او مرحبا اهلا وسهلا ومرحبا الله پاک دے ستاسو داراتل جامعہ دارالعلوم نعمانیہ موضوع دپارا دا علمی خدمات و دا نشر اشاعت ذریعہ ستاسو دپارا دا حصول علم او دا رضا الہی ذریعہ وگرزولی زمارونو معروضی حالات و تناظر کے زمون دا دارالعلومون سبقونا لیٹ روان دی زمون دا دارالعلوم خپل ترتیب بداو چه مونگ با دیار لسم یا دو لسم یا سوار لسم یا پیزل لسم دا شوال شورو کرو دا نورو مدرسون لس دو لسرد مخی بمون شورو کرو و دا معروضی حالات کو بنیاد باندے وفاق المدارس فیصلہ کرے و تاسو سبقون اللہ مشہور اوس وفاق المدارس دا حکومت وقت صرف مشاورت فیصلہ کرے تاسو اسباق شروع گئی اور با اسباق کے متاسو دا دیوتا ایسوبیز و یعنی دا احتیاطی تدابیر و خیال بسات دا ضروری شئی دا انسان صحت قیمتی دی تاسو مونگ جوڑ یونو سبقونا بمو آیو درسونا ارسبو و خدا نخواستا که تاسو نا جوڑا ہے یا من نا جوڑا یو نب درس و تدریسی نب تعلیم و تعلمی و نب اسباقی و نب مدرسائی پریز ضروری شیرے پدے کے من دا وفاق المدارس بلکہ تمر تنظیمات دا وفاق جنی اغیر تمون خراج تحسین پیش کرو چه اغیر دا جذبات و نکاروان غشت اور دیر دا صبر و تحملنا اغیر کاروا غشت و دا موجودہ حکومت سرا و مشاورت بعد دا اغیر مدرسے بندے کرے او بیا امتحانات دا وفاقم بیر پخ احسن طریقے سرا واغشتی شو فرض ضروری شئی دی دا تاسو مشکات کے ویلی دی و ترمذی شریف کی باب راشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باخت تلیو حضرت علی رضی اللہ عنہ ورسرو ترمذی جلد ثانی کتاب الاطعمہ کے رازی ناغی سے خوراک کون و علی سے بیماروں لگ جوڑ شوی ناغی ما خوراک کون و رسول اللہ مبارک ورکو فرمائے لا تأکل یا علی تبا نخوریدا تالا پریز پورم پابندی پیو لگا بیا بل خوراک صاحب دا بستان روڑو نوی من هذا فاسد دین او خوراک فإنه دادل اوفق دی فإنه اوفق لك دغرنگی نبی علیہ السلام مبارک احتیاطی تدابیر نورم استعمال کردی لکا حدیث کے رضی اغا چت چی پاغی دیوال نی پاغی مسمل ہے احتیاطی تدابیر ولی تب دید شپی اکثر سڑے پاسی خوب کے مسئلے چکر لگے دی بروان شیخ کتو نبوزی یا پولانا سپلے مپخ پوکا حدیث کے رضی دی ترمذی حدیث ہے ولی اسی ندرد و نخوری نو داسی نورم حدیث بدے کشتا دی احتیاطی تدابیر دیر خری زمان دا وفاق المدارس تا طرفنا زمان محتمم سے حضرت مفتی سے عقیبت تاسو توس بیان کے انشاءاللہ انتظامی امور باقی در بیان کی تو صرف دوم در تعرض کو کہ لگ یو پھٹے با مہربانی کو
دا ماسک دیوتا ماسک وی دوتا کوری ویم دا ماسک او دا کوری بلگون دی استعمالو پلس روپے دی که پسو روپے دی دا ارزان دی نو دا دان دا پارم دا با استعمالوے لازم نه ده چې هر چا کې دا شی وي اس پته نه لګي یو کس کې کوي او بل سره نږدې شو هغه ته منتقل کېږي نو یو به دا احتیاط کوي یو څو ورځو دپاره نور زما دا خیال دی چې دا کورونا وایرس داسې یو شی دی چې دا به ګمان دا دی چې 50 یا 90% خلکو به تېر کړي او ګمان دا کوم چې مونږ تاسو ټول به په دې پولیس ورا تېر شوي او بیا مې احتیاط څه شی دی یو بل سره ملاوېدل ګوره شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو مخکې نه اعلان کړی چې تاسو یو بل سره ملاوېږئ لاسونه مصافحه مه کوئ خیر نو دا زموږ مشران علما دی هغوی فیصله وکړي هغه ښي که نه نو څو ورځو دپاره به موږ د احتیاط وکړو انشاءالله چې دا شی به لږ استعمالو نمبر 1 یو بل سره ملاقات زه خو د طالبانو په ملاقات خوشحالیږم او د طالب مصافحه څه کې معانقه برکت ګڼم د طالب العلم معانقه برکت ګڼم لیکن د حالاتو په تناظر کې به خیر دی لږ سره احتیاط کوو نور د احتیاطي تدابیرو متعلق چې څه اصول وي هغه به تاسو ته حضرت مفتی صاحب دامت برکاتو هم بیان زمارو نن یو څو خارجي خبر ستاسو مخکې عرض کړو چې د هغې تعلق د آداب او د اخلاقو سره سابقه زما طریقه کار هم داسې ده او دا مونږ د خپلو استادانو نه اورېدلي دي مونږ د خپلو استادانو دا بیان کړي دي او څه مو په کتابونو کې کتلي دي نو آداب شو او د اخلاقیاتو په بنیاد باندې یو څو ضروري خبرې ستاسو مخکې کوم دا خبرې به انشاءالله تاسو له ظاهري فایده هم درکړي انشاءالله روحاني فایده به هم درکړي او اسلامي شرعي فایده به هم تاسو له درکړي انشاءالله العظیم که په دې خبرو مون عمل وکړو سبا له به خیر انشاءالله مونږ مستقل کتاب شروع دا نه ده چې ګنې مونږ نن صرف شروع کړه او ګنې بیا به د اختر نه پس سبق وایو نه انشاءالله مونږ به سبا له حتما که خیر انشاءالله خپله بخاري او ترمذي شریف او د هغې متعلق حضرت شیخ صاحب به خپل کتابونه او د خپل کتابونه به سبا له که خیر انشاءالله شروع کوو نن دا خارجي او څو خبرې درته عرض کومه ستاسو د فایدې لپاره زمارونو د دې مباحثو نه مونږ تعبیر کوو په آداب الطالب سره دا زموږ په کتابونو کې یو مبحث دی او استادانو ذکر کړی دی طالب العلم چې راشي او د علم زده کړه کوي دله یو څو آداب دي چې هغې پابندي دله انتهایی ضروري ده ما تاسو ته وایي چې دا آداب او دا اخلاقیات دا به تاسو له ډېره لویه فایده درکړي یو په هغه آدابو کې زمارونو رضای الهي ده مونږ تاسو چې دلته راغلي یو بلکې دا ستاسو د دورې حدیث طالب علمان هم پکې ناست دي د وړې دورې به هم ناست دي او د فنونو طالبان هم په دې کې ناست دي بالخصوص د دورې حدیث طالبانو 8 کاله یو کاله په مدرسو کې تیر کړ
او ډېر طالب علمان به د اوس نه لګي فولا کې باغوي کوشش کوي داخله واخلي نو مقصد څه دی د دې مقصد دا دی چې دا عالم جوړ شي ظاهري مقصد خدا دی مقصد دا دی چې زمانه مولا جوړ شي مقصد دا دی چې مانه مفتی جوړ شي مقصد دا دی چې مانه مدرس جوړ شي مقصد دا دی چې مانه خطیب او واعظ جوړ شي چې د خلکو ته اصلاح وکړي مقصد دا دی چې زه د جماعت خطیب او امام جوړ شم چې د خلکو منځونه او د خلکو سره په جماعت کې د مقتدیانو د اسلام او د دین اصلاح شي دا ګوره مقصد دی لیکن زمارونو په دې مقصد پسې شاته یو بل غټ مقصد پروت دی هغه څه شی دی دا علم ولې کوم دا مولا ولې جوړېږم نو ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی دا مدرس ولې زه جوړېږم دا مدرسه ولې جوړوم دا چندې ولې غواړم دا آسانه خبره نه ده ګرانه خبره ده دا مور او پلار چې تا ته وایي چې بچی لاړ شه علم وکړه نو ته خو هر طالب العلم که نن مزدوري کوي او دیاړي کوي نو خپل مور او پلار له دا 500-600 روپۍ د ورځې ګټلی شي او که یو انسان تجارت کوي یو کاروبار کوي ممکن د دې نه زیاتې پیسې وګټي مور پلار وایي خیر دی بچی زه به ستا دپاره دیاړي کوم زه به ستا دپاره مزدوري کوم قسم دې داسې حالات هم راغلي دي تاسو ته حقیقت وي اکثر د ما دا بیانات اصلاحي بیانات وي دا خورېږي او الحمدلله ډېر خلک لګیا دي فایده ترې نه اخلي داسې زنانه راغلي دي منکره په خپله بذات خود داسې زنانه چې هغې ویلي دي مولوي صاحب ما بچې علم ته ایستی دی دوا ورته کو چې خدای عالم کړي حفظ ته مې ایستی دی چې خدای حافظ کړي بیا چې ما اني زحمت د والدین نه تپوس وکړه دا ښځه څوک وه دا بوډۍ ده زنانه څوک ده دا زنانه په پردي کور کې غریبه جامې وینځي مزدوري کوي دا زنانه په پردي کور کې لوښي وینځي او د غرمې او د ماښام روټۍ وړي اوس دا مور لګیا ده په پردي کور کې خدمت کوي جارو وایي لوښي وینځي روټۍ پخوي کپړې وینځي دا سخته برداشت کوي ولې دا زوی دی له 500-600 روپۍ نشي ګټلی چې دا مور په اطمینان په کور کې کړي نه مور وایي بچی زه پردی خدمت به کوم په پردي کور کې جارو به وام ډوډۍ به پردی راوړم خو چې تا نه خدای عالم وي تا نه خدای حافظ او قسم دی والله چې داسې پلاران هم راغلي دي ماله زامن یې راوستی دي مخکې ورځو کې هم یو پلار راغی او بچی یې راوست د جمعې په ورځ باندې وایي زه مزدوري کوم اس میں یہ دی چې چولې خرڅومه که څه کوم خو مزدوري کوم ګاډی ګرځوم او په دې بچي علم کوم ما دې حفظ ته کېنولې دی روانې کوي ټول موبایل ګوري حفظ دته نصیحت پلانان ګاډی ګرځي غریبانه چولې خرڅي او پلانان لګیا دي مهنت کوي د پلار ته پته ده که دا زوی دی ګاډی ته وباسم او دې هم چولې خرڅوي نو 500-600-1000 روپۍ پورې دې ګټلی شي نه خیر دی زه به مزدوري کوم سار نه ګوټ به کوم چاري به کوم سخته به برداشت کوم خو بچی چې تا نه خدای عالم دا ولې دا دومره سخته چې پلار تېروي دا دومره سخته چې مور تېروي دا دومره سخته چې طالب العلم تېروي دې کې به داسې طالبان مې چې هغه دا بنونه راغلي وزیرستان نه به راغلي بلوچستان نه به راغلي دیر نه به راغلي باجوړ نه به راغلي مختلفو علاقو نه به راغلي هغه روټۍ به تا ته دلته نه میلاوېږي کوم چې په خپل کور کې تا ته میلاوېږي هغه ترکاري به تا ته دلته نه میلاوېږي کومه ترکاري چې تا ته په خپل کور کې میلاوېږي
هغه بجلی او پکې به تا ته دلته نه ملاویږي کوم چې تا ته په خپل کور کې ملاویږي هغه سهولت هغه ملاستا هغه اوبه به هم نه ملاویږي کوم اوبه چې ستا د مور د لاس یو بچی ده اوس هم نه ملاویږي نو ولې دومره تکلیف مونږ تېروو عالم به جوړ شو ولې دومره سخته ستا مور پلار تېروي او دعاګانې درپسې کوي کہ زما بچی نا عالم جوړ شي ولې څه چل دی عالم څه چل دی رسمی مولا نه رسمی عالم نه اصل مقصد د دې ټولو خبرو به مو ذهن ته واچوه دا چې الله راضي شي بس ستا ذهن کې هم دا خبره ده چې زه علم وکړم زه قرآن وخیم زه سنت وخیم زه د خلقو اصلاح وکړم او د رسول الله مبارک مشن انما بعثت معلما یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی دا مشن دی دا رسول اللہ مبارک کہ قرآن اور سنت حکمت خلق و دورس دا علم مقصد دا پیغمبر مشن جب دیکھو احیاء دا دین احیاء دا شریعت او دا مقصد دے دا اللہ دا طرفنا دا بحثت دا انبیاء و دا ازال دا کتب نو مقصد سے شیشو کہ ممتاز زمانوں سوچو کہ مونگ رسمی طالب جوڑنا شو مونگ رسمی ملا جوڑنا شو زمان پلار ترکان ازم ترکان جوڑے زمان پلار لوار ازم لوار جوڑے زمان پلار گلکار ازم گلکار جوڑے نا 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 زمان پلار مولا ازم مولا جوڑے دانا مقصد زمان رضائی اللہ دالا بس اللہ با کہ اللہ مقصد دا اللہ رضا شوا نستادا محنت مقبول شوا اللہ استادا خواری عند اللہ مقبول شوا دیتا قبول شرف قبولیت و رسید استا علم کی ببرکتی استا تعلم کی ببرکتی استا گرزیدو کی بدا اللہ مددی ستانا با اللہ پا دنیا کے خوشحالی ستانا با اللہ پا عقبہ کے خوشحالی بے مقصد بدے مقصد بزمون دانی کہ زمولا شمو تنخواہ لم زمولا بس تنخواہ زمدرس شمو تنخواہ لم زمام شمو تنخواہ لم دا مقصد نہیں اور الحمدللہ دا نہ دے دا بجر 1% دخل کو بھی دا 99% بدا نہیں اگی وجہ سے دا ستن خارا دا مدرس 5,000 و 6,000 و 10,000 امام بسمرہ تنخی 2,000 2,500 روپے 5,000 و 6,000 کہ غٹ امامی 10,000 بڑھنی پھر پہ خور جماعتوں کی کہ ملاوی گی با دنا ملاوی دا مقصد نہیں تنخواہ او مغٹ مدرس تا جوڑ شو پیسو دا پارا جوڑ شنو ست تنخواہ بدی ایس تنخواہ بدی نہیں دا غٹ مدرس 3,000 4,000 15,000 دور پسی اڑو 10,000 دور سوا نا با دا غٹ مدرس تنخواہ اللہ ماشاء اللہ مقصد بدا مارونو دا نن دا سوچ کهو کہ دا من کا مخواری کهو زمن دا والدین و زمن نکم توقع دا 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 اللہ دا رضا دا حصول بھئی نن نبنیت صفا کوا کنیت کی دا مخ کی نسا فتور راغلی و سا نقصان راغلی تو اس نم مملا صفا کر او مملا استغفر اللہ چا اللہ کدا مملا تا شیطان وسوسا چی ملا بجوڑ چی او غٹ ملا برتا خلق وی او بیا برتا خلق وی دا پلان کے خوڑی لوی مولا دے او سوک وی کافر مولا دے نو دغه نیتونه چې دا کم غیر اختیاري شیطان په زړه کې د جاه د مال د دولت د عزت د منصب راوستي دي نو کنه مون استغفر الله و معافي وغوښتا ان شاء الله نه ومر نه اوس پورې دا ټول بر الله خدای ویني د صفا کې غیر ان شاء الله ولدي
مقصد وحید بدانا یو حدیث زو مومن ذکر کوم پاول کم ذکر کوم و پا آخر کم تاسو تیم میں دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مشہور حدیث یو سړی راغی حضرت ابو حریرہ ته کېناست دې مختصر خلاصه ترمذی جلد ثانی کې شته حدیث ابو حریرہ ذرا غلم یو خبر له حدیث براته دا سے حدیث براته وې چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل اوریدلې واسطه پکې ده پدا وګورئ او بیا دې زړه کې یاد کړی می او دا غینه دې مخ په مخ اورېدلې کله ورته وینو حضرت ابو هريره یو چغو بس ما کرتے بیا چې هوش کې راغی دا سړی ورته وایي چې ابو هريره ورته وایي یو حدیث مې د رسول الله مبارک دغه ځای اورېدلی ما په خپل غوږونو اورېدلی زما د هغې منځ کې واسطه نه بیا مې یاد کړی بیا چغه والا بېهوشه درې ځله به د الفاظو بېهوشه نو دریم یا څلورم ځل چې په هوش کې راغی نو سړي ته خلکو ویله که څه چپ دی رو استاد جي دې لاله مړ څه بلا دی نو څه ته څه کې اوس په هوش کې راغی نو ابو هريره ژړل وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اورېدلي دي دا حال دی په دا وګورو ما د هغه منځ کې واسطه نه امې یاد کړي رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت پر ورځ به درې کسان الله را جدا کړي لومبي نه به تپوس وکړي بنده مال مې درکړی او تا څه کړي ابا ډاډه وایي الله مال دې راکړی او ما د ستا په لاس کې اقرار کې خرج کړی دی سرا علانیه هر طریق الخیر وجه الخیر کې ما خرچه کړی د خلاصه مفهوم بیانوم الفاظ ترجمه راته نه ما خرج کړی دی انا الليل واتر هر وخت مې خرج کړی رب العالمین به فرمایي کذبت دروغ دی چې الله وی دروغ دی وی چې څومره فرشتي ولاړې دي ټول عبادت تصدیقا لله تبارک وتعالى وی کذبت دروغ دی الله به فرمایي چې نه تا دا خرچه کړی دا صدقه دې کړی دا خیر ښېګړه خیرات دې کړی دی لیقال انک جواد دې دپاره چې خلک وایي پلان کې سخي ما دپاره نه راکړي خلک وایي پلان کې سخي او هغه چې څه دې کړي دي هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی ارینی ما قدمته ښایسته دې مخکې دی ما له دې نه دې کړي دنیا له دې کړي دي بس ګوره مقصد خیرات خپل الله وی کړی دی هم وی ما کړی دی انفاق ما کړی دی الله تصدیق کوي چې انفاق دې کړی دی خو انفاق لرضا الله نه دی د الله د رضا دپاره دې دپاره چې خلک وي فلان کې سخي دی هغه ماله نه دی کړی سخاله به سخا نوم دې ګټلی چې څه له دې وکړه دې وکړه خلک وي فلان کې سخي دی دلته څه دی حضرت ابو هريره فرمای رسول الله مبارک فرمایل چې فرشتو ته الله حکم کې سپېمو کې زنجیر ورته واچي پړ مخه جهنم ته ورته بل ته وای تعالی هم مضبوط طاقت درکړي څه دې کړي اب ډاډه شي والله جهاد فی سبیل ما جهاد کړي ستا په لار ته پته نشته الله ما جهاد کړي الله به فرمای بالکل ور تصدیق کوي چې جهاد دې کړي جهاد دې کړی دی خو څه دپاره لیقال فلان جریء یا انک جریء او دا خو ډېر بهادر دی زړور ما له بیان نه شهرت له دې کړی وي چې خلک وایي فلان کې بهادر دی فلان کې ډېر لوی زړور دی پهلوانس دې لپاره ما له څه کړی هغه چې څه له دې کړی دنیا کې خلک وایي فلان کې ډېر زړور دی ما له څه نه دی کړی ګوره د جهاد هم کړی دی الله تصدیق کوي او ته چې نه دې کړی
اللہ ابو فرمائے کذبتا کا دروغ دے ہوئے ٹولے فرشتے وہی کذبتا دروغ دے ہوئے مالا نہ دے کرے دنیا کے مقصد لکڑے والے دل ہم فرشتوں تا حکم کے اس پہ منہ کے زنزیر واچے پڑھ مخی دوزخ ترا کر بل تب وہی حضرت قرآن میں در کرو تاسے کڑے اب سوئی اللہ ما قرآن لستے د شپې دروازه انا الليل و اطراف النهار ما قرآن لسته ګورس زمو علماء اکثر د حدیث نه قاری د قرآن نه یعنی حافظ سے نه واسه تاسو چې بخاری ترمذی کې با احق بالامامت باب کې تاسو للاش اقرأنا من اعلمه هغه زمانہ کې چې با کم سړی ته قرآن زیات یادو هغه پر علم زیات ما تلاوت کړی دی ما قرآن لسته دی تلاوت هم پکې راځي او خلکو ته قرآن لستل د قرآن په معنا پوهول هم دی هغه زمانه کې قرآن مې لسته بس ترجمه د ضرورت نو ټول عربو پوهېدل په قرآن په معنا الله بو فرمایي بالکل قرآن خدمت کړی دی خو کذبت دروغ دی وې مال دې نه دی کړی لیقال انک قارئ دې لپاره کہ خلق و فلان کېډر خشته قاری دي ګل اواز مزیدار او 17 او بهترین عالم دې لپاره دا کړی ور دانو ته نو چې تلاوت نه لري دا نو چې قرآن نه لري دا به ته وی کړی دي خو مالانا او دنیا کې راته خلق قاری صاحب او مولا صاحب ویل اللہ وی کذب تا ضرور دے فرشتے میں کذب تا اللہ فرشتوں تا حکم ان کے سپیموں کے ذزیر ورتواجہ فرما میں دوزخ تا ہو حضرت ابو ہریرہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے لے ابو ہریرہ دادرے کا سان با اغیت کی تسحر بهم جہنم چھ قیامت بڑون بے پدوی غرغاندش ولی زمانوں دین خدمت خو کړی دی خو الله لنه دی مقصد وحید بستاسو دی مقصد اولی بستاسو دی چې مونږ د راسخ کال چې دارالعلوم جامعه نعمانیه ته رالو دا کال تیرو دا خالص دیلا چې الله راضي شي مانا مولا جوړ شي ولې چې الله راضي شي مانا خطیب جوړ شي خدمت وکم چې الله راضي شي د پیغمبر مشن جام دي شي مانا مفسر جوړ شي مانا مدرس جوړ شي مانا امام جوړ شي مانا ناظر اخوان جوړ شي چې طالبانو ته عوامو ته خدمت وکم ولې دا ټول د پیغمبر مشن دی چې الله راضي شي او که وکاله تکاله مې په نورو مدرسو کې تیر کړی دي نو الندم توبه بس استومان ہے اللہ کا زمانہ سے غلط نیت راغلی غلط سوچ راغلی تو معافی غواړم استغفرک یا رب واتوب الیک خبر ختم اب هم الله خدای وویني صفا بکی مقصد اولی بسی مثلا دا سبق زوتو خان رضای الہی سبھی مقصد اولی رضای الہی دا بدو مقصد دا دنیا جاہ بنی دا دنیا متاع بنی قسم پا اللہ دا بخبل راضی قسم میرا تا نصوص موئی اور تجربی سرم درتا ہے ڈوڑے بخود خدر کئی جامع بخود خدر کئی عزت بخود خدر کئی صرف یو حدیث سرتا ہے دام دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سے اذا حب اللہ عبدا نادا جبریل بخاری کے مرد اخیری کتاب الرد علی الجہمیہ کے کہ اللہ یو بندہ سرمین ہو کہ جتا اللہ راضی کہ اللہ میں نہ کہے گا نہ اللہ پاک جبریل تا آواز کرے فلان کی سرزمہ منت اے جبریلہ تمور سرمینہ جبریل پا سماوات سبعو کے آوازو کی فلان کی چیزی یحبہ اللہ
اللہ وسره مینه کوي تاسو هم ورسره مینه وکړئ. نو بیا سره دي د حدیث الفاظ داسې دي ثم توضع له القبول فی الناس فی الارض. بیا الله د نیکانو بندگانو په زړونو کې د مسلمانانو په زړونو کې الله د قبولیت پیدا کړي. دا قید مې ولګو لګو حدیث کې خو د مسلمان او د نیک قید نشته. دا مې ځکه ولګو چې انبیا او پیغمبران خو د الله محبوبینو کړه، لیکن د کفارو په ذهن کې د هغوی قبولیت نو، د منافقینو په زړونو کې د هغوی قبولیت نو، جنګونه یې ورسره کړي. نو که ته اوس هم بیا چې د دې بعض علماو پسې خلک بدې ردې وایي او بعض علماو پسې خلک سپکې وایي او فیسبوک کې او په بل کې نو دا د عدم قبولیت دلیل نه دی. دا منافقین او فساق او فجار او کفارو د پیغمبرانو پسې هم کړي. د قبولیت دلیل دا دی چې د نیکانو صالحین او علماو او د اولیاو د هغوی په زړه کې قبولیت وي. بس دا به الله چې حدیث دی. او زه خو اکثر یو خبره کوم زمانو زویم رزق خدای سپو لا ورکوي، رزق الله خنزیر لا ورکوي، رزق الله کافر مودی او ډرام لا ورکوي. موږ له بدنه کې قصد د الله د رسول حدیث ته ناسته او دین ته ناسته دله خدای روزي نه ورکوي. ما ته بچه ته په ټوله دنیا کې ونه خایه. دا زما چیلنج په ټوله دنیا کې به ما ته دا نه خایه په غونډه دنیا کې کوئی بھی عالم یا طالب العلم بھوک سے مرا ہو. دا به هم راته په ټوله دنیا کې ونه خایه چې یو عالم او طالب د تنخواو د ډوډۍ دپاره دلته توره پټۍ تړۍ د وړتالې کړي. بعضې صرف د اسبابو لاندې نه راځي، د اسبابو نه بالاتر راځي. مونږ وینو ما یو ځل وی زمونږ د تعلیم استادانو تنخوا 3000 او 4000 دا اکثر په تقریرونو کې وایم. داسې یو سړی ما ته وایي دا میاشت دی، مهینه دا ورځ دی تنخوا خو یې هغې ته چې د میاشت دی. نو په 3-4 روپۍ راځه ګزاره کېږي. مې قسم په خدای عمرې حجونه پکې کوي او بخیم در تر 3 او د 4 او د 5,000 کسان طالبان او عالمان چې خدای پاک به عمرې او حجونه کړي. اوس د اسبابو نه بالاترې منیم که نه من قرضدارې به هم ني. یاره که مضاربت والي نو بېله خبره هغه د خپله ګناه ده. که د مضاربت چپو والي نو خو د حرس کړی دی نو هغې سره خو مونږ څه نه وایو. خو د حرس وکړه که نه خپل منصب نه ووته بل طرف ته خپې ور واچولې نو مضاربت کې ځان وردن نه کړو. که د هغې د وجې نه قرضدارې به ویل قرضدارې به ني ځان به مقتدي ورته ګیلاس پیره وړي خو مزېدار به اسکي بله به رس کې او دی به اسکي. الحمدلله په رزق او په ډوډۍ باندې به فکر نه کوه. روزي د چا لاس کې ده نو چې ته د خدای دین ته ناستې تا له به روزي نه درکوي. ټیک ده کله کم او کله زیاته کله ازمایش هم راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي وی چې زه وږی یم دا مې هم خوښه ده چې زه دې وږی شم چې الله ته رجوع انابت وکړم او چې موړ شم چې د الله شکر ادا حمد ادا. دا په پیغمبر مبارک هم راغلي دي بعضې وخت کې ازمایشونه ابتلا دا راځي په انسان باندې. دواړه ګټه لوږه هم ګټه ده ستا ډوډۍ به کله نه میلاویږي دا هم ګټه ده او میلاویږي به دا هم ګټه ده. هم عاشق او معشوق یو بل طرف پرځولو شوي یو هلک په بل عاشق و نو چې بل هغه معشوق یې مضبوط او د عاشق یې لاندې راوغورځاو. معشوق پې د پاسه کېناست یو څو لته یې ورکړې په د مازدیګر یو څو سوکه و عاشق له خلکو پیغور ورکوي خدای دې پیغ وباسه. عاشق دړی څنګه یې راوپرځولې څنګه لته یې در باندې پاسه در باندې پرېوته هغه وایي دغه مې هم ګټه ده وایي. که
वो गेदा देम गटा दा कहते गेदा देम गटा दा डोड़े न मिलावेगी दा हम गटा दा मिलो जुदा हम गटा दा रोज़ी रसान अल्लाह दे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक बता सोला खबदा नजर कई ढेर बदल कई तमाम मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह साहिब द मिशकात को खैर व मुक़द्दिमा के रोड़े इमाम बुखारी पावल के दा हदीस रोड़े दे इन्नमल अमालु बिन्नियात मशहूर द हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस आगे के बेवसो खबर पर कि क्यों सिर्फ देव दत्ता है इदा वाले दा मुहद्दिसीन दा हदीस रोड़ी पावल वाले रोड़े दो वजह सिर्फ दत्ता है अल तबे नूर वजह मुआ या वजह दादा चेवई साहिब द मिशकात या साहिब द मसाबिह साहिब द मिशकात रोड़े और या इमाम बुखारी देख पलो शागिर्दान तदी खबर इजहार कई चे गोरे जमा मकसद दे तारीफ न द अल्लाह रज़ा हदीस ने तरोड़ो इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इला दुन्या युसीबुहा व इम्राअतिन यतज़व्वजुहा यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा यानी स देवई चे गोरे अल्लाह लनियतो के दुनिया ना मका नो चिदा हदीस पावल के रोड़े द मकसद से चे गोरे द मकसद द अल्लाह ना और द्वेम घट मकसद से इरशाद द इस्लाहुन निय्या शुरू कउन को तदा खई चे गोरे नियत सही का अगर बराश इंशाअल्लाह आगे के ज़मीन तास होता मुहाजिर उम्मे कैस द खद द निकाह द पर हिजरत सुमर लोई अमल दे हिजरत त मक्के न मदीने मुनव्वरे त और पैगंबर मुबारक ऐलान का पर मेंबर बने पर मेंबर ऐलान करे वमन कानत हिजरतुहु इला दुन्या युसीबुहा व इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हिजरत मरदूद मकसद बदमुन द अल्लाह पाक रज़ाई आई के बरकत यो वाक़या दर तवेम यो बादशाह तिरशे व निज़ामुल मुल्क तूसी रहमतुल्लाह अलैह नेक सारे निज़ामुल मुल्क के तूसी पाक ज़माने के मदरसे वे ये ज़माने की यूनिवर्सिटी कॉलेजों ने स्कूलों ने बड़ी खलक खुशहाली की अगर ज़माने के बादशाह और दीनी मदरसे खोलाओले लेकिन टोल ने सिस्टम द दीनी मदरसों काजियान बागी न जोड़े दिल मुफ्तियान बागी न जोड़े दिल वजीरान बागी न जोड़े दिल निज़ामुल मुल्क की तोसी तो चाहे कि सैब दाता हो मदरसे दे पर जोड़े बला ख़जाना दे पे खर्चे पे उकड़े 10 दफ़ा दे दफ़ा ना कि अल्लाह रज़ा शिवे गुरेदा पर के निश्ता टोल खलक लग्या दे इल्म हासिल और दुनिया द पार हासिल अल्लाह रज़ा पे के कम अगर हाँ लोग सिर्फ दादी द पार खर्चा कम और दा बजट खर्चा पे लगों पैसे कि अल्लाह राजी शी अल्लाह द दिन खिदमत शी और का मकसद द खल्क को दा नी मैं भी असर पारा तुमरा बजट और पैसे लगो मदरसे सर पारा जोड़ो मैं उधर इकबल लिबास बदल कर इस वक्त में न पेजे नहीं और बखार के चिक्का गठा मदरसा और लोया मदरसा आई मदरसे दवा तालिबान लग गया जब सबक कोई किताबों ने तरख के दी जो तालीम में तपोस के बच्चे से के इलम सिर्फ पारा इलम के लार में काजी दे कि मानम खुदे काजी जो तनख्वाह लिखना मानम काजी जो ओ माता खुदा मुशीरान टिक हुई दाखो दुनिया में लग गया बल्ला तपोस के बच्चे दल तराशे से के मुफ्ती जोड़ेगा मोले जोड़ेंगे लार में मुफ्ती से कहना बला तनख्वाह ली जब मगा बल्ला तब उसके बच्चे सके आलिम जोड़ेगा सर पारा यार कम अज़ कम ये मदरसा के उस्ताद में तनख्वाह बाखलो वो चाना तपोस की इदार चा मकसद जा माल निज़ामुल मुल्क के तूसी वही फैसला में दाउला चे जम और आर्डिनेंस जारी कोम अडर कोम के मदरसे टोले बंदे जरा दे पदे दुनिया भाई दुनिया उगड़े दिन द दुनिया पर इस्तेमाल है असे दुनिया पैसे बजट और बला पैसे में खर्च करे नन नपस बदा ऐलान के मदरसे बंद जला रवान दे मदरसे मख के वलक दे
और किताब तनास्ते गोंटे माती कड़ी पर किताब बांधे और खपला मुताला कई निज़ामुल मुल्क तूसी रहमहुल्लाह वर्तवई चे बचे यो तपोस तनको अगालो को बाबा माँ वह मजा आएगा बल जानता बचे जब इल्मेमा हो यो ज़रूरी खबर दम न तपोस कोमा लग मालत एरा बाबा जी खुदा तो बोला किताब ना में मुँह मासा तकद अपना जिम से अपना बल जाना तपोस कमान से वाली माँ वह खराब है यार तो मिलमा साहब नहीं थे ताना तपोस को तासा ना में गलत खाशा बदरवा है तासा के सबक में सबक से लगा वाका खाजी सबक से लगा और क्या नस्ता दच्ची राजी होता किताब बांधे प्रोते सबक हुए सिद्ध पारा हुए वे दे पारा हुए मुझे अल्लाह राजी शी दा अल्लाह दा किताब और दा पैगंबर दा सुन्नत और हिलम कम बदे जान पुए कम और दा उम्मत तौर सोमा दा अल्लाह दा पैगंबर मकसद दे अल्लाह राजी शी आधे पमले उड़ा बोए बच्चे माँ पे जने ज बादशाह वक़्त मदी वक़्त बादशाह ज़रा लम्मा तो चाहे कि दाठोला दुनिया लगे ना इल्म हासिल है इल्म आओ द दुनिया द पार लगे माँ वे कदा सीखो मदरसे बंदो और माँ दा टूल तालिबान जे पदे लटूल लटूल हम दगा मकसद दे वो चित्तम्यूली दिस्ता मकसद सही दे दुरुस्त है तो अल्लाह दा पार लगे नो सिर्फ बचे स्ता पवजा ज मदरसे नरवान स्ता बच कड़ी मदरसे चिपदे टोल मल्क के तयाव हम आलिम जोड़ के दाम दे रहा स्ता मकसद ठीक दे सिर्फ स्ता पवजा मदरसे बस बाकी दी बीबी दे टोल दी दुनिया लगे चाहिए और तम दा अल्लाह दा रज़ा दा पारा इल्म के और इल्म खिदमत हो के नोडे आगे बची ना खुदा सोच जोड़ कर इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह किताबों ने खुदीर दे मुज़म्मा पर ख्याल चे इह्या उलूमुद्दीन के मशहूर पे इह्या उलूम ने जमा पर ख्याल चे दा चाहो का तो नो बस बिल किताब ते ज़रूरत नहीं दासी किताबें बोली दासी और दासी खिदमत के खुदे पाक वापस और ये वे साहिब कशफ और साहिब द करामत आलिम ने खुदे पाक नो मकसद ज़मन बस्तास व बसबवी अबद रब्बुल आलमीन रज़ा है डोड़े दौलत पैसा तब खपल राजी के खैर इंशाअल्लाह हो राजी टोल पर और उन सबक अल्हम्दुलिल्लाह हर तालिब बख्वाह व तालिबी गिराना हुआ गुरबत बौड़े ज़ियाद मन सबक हर तालिब सर जेब के द 500 साल में तो रुपये मोबाइल पर होते गना निश्ता लगे मैं देखे नौर खबरें मक्का दरोग जर किया गया उसे कि 500 साल में गुजर होनी तो 15 गुजर हो बपरूत ही क्या बस दाम डेर दियो मोटरसाइकिल पे के ननन सवा अल्लाह पाक द मख के नजर बांधे पल फजल करे दे पल करम करे दे जेब देता द मोबाइल और द पैकेज ना डाक करे दे माशाअल्लाह जमारो जो मशहूर मकूला खलक होता हदीस वो हदीस न देखो उलमा पे दवा ज़ैरत करे वी दुनिया जीफतुन व तुल्लाब आकिलाब मशहूर मकूला था तो पिदा अबू हुरैरा कौल दे सूर दबल चाहे देखो हदीस मरफूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खो यार माँ जसोना तत्बो करे दे नो मजमून साबित थे बाद अल्फाज द हदीस साबित नहीं मजमून साबित अबर ख़ैम बाद दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलामुन यौदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौदल्लवान हदीस मरफूद नो आगे के सहाबे किराम तो फरमाएं कि सुख द दुनिया तलब कई नो दा मुर्दारा तलब कई नो मजमून साबित थे और बायजे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर परार बांधे रवाना यो मुर्दार शेपरो तो सहाबो को तो बांधे मालूम न तड़क अब मुई द वजन विदा से दी नो वेदली मुई द ला सका वी दुनिया पर अल्लाह द देना
زیاته احوانه ده چې دا په خپل اهل احوانه له دلته غرضول نو مضمون د دې ثابت دی ځکه مې درته وایي حدیث نه نو چې هر کله دنیا مرداره شوه او مردارې پسې چې خلک که منډې وي نو هغې ته څه ویلې کېږي قارغان مارغان او کیلاب سپي ورته وایي زموږ مقصد به دا نه که نه مقصد اولی دا به د رب العالمین رضا ګرځو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه واقع لیکلې دا درته وایم وخت مې زیات کړ مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په دې تقریر بخاری کې یو واقع لیکلې ده چې یو سړی وږی و ډېر زیات وږی و لوګي په مخ راغی شو نو جومات ته راغی بالکل په دې لومبي سر کې لیکلې دا واقع چې جومات ته څنګه راغی سو جومات کې چې وې کتل نو په یو ګوټ کې یو سړی ولاړ دی د الله عبادت کوي بل ګوټ کې بل سړی ولاړ دی د الله عبادت کوي بل ګوټ کې بل سړی ولاړ دی د الله عبادت کوي بل ګوټ کې بل ولاړ دی د الله عبادت کوي مدیران دې مې یو ګوټ کې ودرېد چې یاره دا خلق چې سسکیا به زموږ کومو دوی چې سفرې به زه به خورم دا هم ولاړ دي موږ هم پکې وځو دیکھ یو ښځه راغله خشته ښکلې ښځه ده خوبصورته هغه ښځه چې څنګه راغله نو هغې سره دا لاس وینځونکی دی چینمچي چې ورته وي دا لاس چې پکې خلی کېږي لوټه ده ورسره نو هغه یو له ورغې نو او ورته وي دا لاس ووینځه نو هغه وله دیکه ورکړه چې نینځم نو ته بیا وایي چې نه لاس ووینځه وله بیا دیکه ورکړه او دی ورته اوس نیغ نیغ ګوري بیا وله دیکه ورکړه اخر کې رضا که هغه سړی و دې جنۍ هغه لاس ووینځل چې لاس ووینځل د جنۍ سره ښه مزېداره خوانچه ده غوښې دي پکې قورمې دي پکې اعلی دا څلور کسانو کې یو کس نظر ورته نه کوي او دا بل اشنا چې راغلی دی دې نیغ نیغ ورته ګوري دی هوګي هم دی غریب او دی په دې سوچ کې پروت دی چې خدای پاکه دا قرمه او دا شی هسې نه دا خلاصي موږ به دغسې برباد نه شو دی به داسې نیغ نیغ ګوري نو چې لاسونه یې پرې وینځل نو بیا ورته وایي چې وخوره نه هغه ورته درې شه خدای دې پرېښوه نه خورم ته دانه مې راوړې ده که لږه مو اخوا شه او دا ته مینت کوي دا جنۍ او هغه رټي اخره کې رضا که نو شروع یې وکړله نو چې غوښه خوري نو هډوکې رالي دا جنۍ پې په دامه خوري غوښه ترې خوري هډوکې رالي جنۍ پې په دامه خوري هغه بیا مو دی خیر خیر خوره هغه بیا غوښه خوري جنۍ پې په دامه خوري بیا راسې راغی دی دا اشنا وایي خدای په ما یې راوالی هغه دویم له ورغی دی یو د نیغ نیغ بخ بخ ګوري یا دویم له ورغی دویم سره همدغه لوبه لاس وینځه نینځه مطلري شه رکه شوتا لیکې خیر راځی که لاس یې پرې وینځل بیا ډوډۍ خو نه خورم وخت باشه بیخ دې وځه نه خورم رټل خیر اخره کې سړی رضا کړ لاسونه یې پرې وینځل او ډوډۍ یې ورکړې هم دا چل کوي چې څنګه هډوکې خوري غوښه په دا هډوکې دا جنۍ په دمه خوري چې بیا غوښه خوري ولي یې او دا بیا وایي خیر دی خیر دی ای موړ کړ یا را روان چې اوس دا اشنا وایي چې خدای پاکه نو شیخ بېغمه شو لکه چې په ما یې راولې دله رانغی درېمو سره دا چلو بیا څلورم له ورغی څلورم سره هم دا چلو اخره کې دې اشنا له راغی دا جنۍ وله راله چې څنګه راله وله نه لاس وینځونکي ورته ونیوي لاس وینځه نو دی ورته وایي وینځه خدای دې بېخ وباسه اینځې وینځه که نه اینځې چې ځم نه نه اینځې که نه خدای پاکه هغه نورو څه څه لوبه به موږ خو هسې نه روانه نه شي وبه وینځو وبه وینځو وبه وینځو وینې خر بچیه چپ لاس یې پرې وینځل چې لاس یې پرې څنګه وینځل روټۍ ورته کېښوده نو د هماغه چل کوه که نه هغوی ته یې کتل نو ورته وایي چې دا روټۍ نه خورم ته سپېڅلیا خورې وخوره که نه خورې ده ځم نه نه خورې که نه خورې نه 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 لاړ نه شي پوره خون و که نه ښه
چې روټۍ ورته څنګه ونیوله چې شوره یې پرې وکړه چې هډوکي راواغېسته نو په هډوکي باندې جینۍ په دا مخ وویسته هغه غوښه یې ته وخوړه بس هغې هغه خوانچا خوا کېښوده د مرۍ نه یې کلک ونیویست نه داسې بي بچیه خر بچیه زما ډوډۍ دله راوړه او ته ما په هډوکو باندې ولي نو هغه نور وویستې نو موږ د دې علاقې به داسې رواج مېلمه په کوربه سره دا لوبه کوي هغوی چې څه کول ما خو هغې ته وکتل ما دا به د دې رواج یې که نه کومه ځای نه ته خفه نه چې نو ما ځکه دا لوبه وکړه او ته ما پېژنې نه وایي د دنیا ما دنیا ډولې وي د دنیا دا څلور واړه ما نه خفه دي رضا کوم دا نه رضا کېږي ما نه ما نه تښتي زور پسې یم ختم دا نه منډې وي زور پسې زه رضا کوم هر څه چې ما سره کې عزت وي لګیا ما دې ولیم په کاڼو باندې ما دې هر څه کوي خو زه به دا رضا کوم او ته خو طالبها کلاب تا خو چې هغه ځای نه را دننه شوم نو ما درې بق بق کتل چې خدای کله به راځي ته ما پسې منډې وې هغې پسې زه منډې وم ته ما پسې منډه ډېره د عبرت واقع ده مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي څومره چې دې دنیا مردارې پسې منډې وې دا به نه تښتي او چې څومره ته د الله شوې او د الله دین ترې ځان وقف که زما په الله په ذات قسم والله بالله تالله يرزقه من حيث لا يحتسب مستقبل ته که خیر انشاءالله دا اسباب په بنیاد که موږ نظر وکړو یو مدرسه به ونه چلېږي سخت کار ولې مدرسې په چندو چلېږي سخت کال چندې اړو شوي نه دي زموږ معتبر صاحب به کراچۍ ته لاړ چندې له نه دی تللی مفتي صاحب به لاړ ګوجرانوالۍ ته نه دی تللی مفتي صاحب به داسې نورو علاقو ته لاړ چندو دپاره نه دی تللی ولې وروره کورونا سم مگرمچ مار دې سر خور نشي واقعي خلق په کورونو کې پراته ته چندې ورپسې دي خلکو ته بچي نار دي خلکو ته په ګاونډ کې د لوږې خلک مړه کېدل غریبانه کاروبار بند دی اړي بند ده او خلک لګیا دي پیکجې شروع کړي په غریبانانو باندې ضرورت شو دې کې به د مدرسې ملا صاحب لاړ چې ماله چنده نه خو نیک بخته چنده غواړه ګاونډي ته لوږې پرې چنده غواړه مانګل چندې مدرسې ما چنده غواړه موږ ډوډۍ نشته چنده غواړه شرمېږم سړی چې خدای چنده وغواړم کال د یوې مدرسې چنده هغه نه ده شوې چې په هغې د مدرسه وچلېږي لیکن دا مو ایمان دی چې دا مدرسې به هم خدای چلې او روزي به تاسو له الله درکوي که خیر انشاءالله دا به نه پاتې کېږي د اسبابو په تناظر ما وی چې دا محتممان میټینګونه کې او دا له ونه وي چې زه کال چوټېږي رو چنده نه ده شوې پیسې نشته څه به کوو څه کال به چوټي وکړو دا څه کال به پکې داسې تېر کړو دا مونږ هم ټول عمر د مري پسې لیوني شو په دې کالامونو پسې مونږ هم پکې دا چکر یې ولاږو شاګردان دي څوک وایي کالام ته راځه څوک وایي مدین ته راځه دا مونږ هم پکې چکر ولګو او مګر زه محتممان وی چې نه زمونږ بروسه په چنده نه ده زمونږ بروسه په چا ده د الله په ځان او کوم رزق چې تاسو له الله مقرر کړی دی هغه یې دله خامخا درکوي که خیر انشاءالله دا لم مثال دی انشاءالله او مفتي صاحب مشوره کوله الله به کوي انشاءالله هغوی ډوډۍ سپورې به وخورو که او چې نه میلاوېږي ما د طرف نه هم مفتي صاحب ته اعلان دی او نور استادان هم دلته ناست دي انشاءالله العزیز زمونږ ټول استادان هم مخلصین دي الحمدلله موږ به خپله تنخوا به ناخلو به خیر انشاءالله مدرسې ته مشکل شو کله هم د ډوډۍ او د ترکارۍ مشکل شو نو دا د انشاءالله زمونږ د طرف نه به د اعلاني چې مفتي صاحب موږ له تنخوا مه راکوو طالبان خیر وکړه ډوډۍ به خدای ورکوي بنیاد د خبرې دا چې زمونږ مقصد به د الله راځي دا صرف اخیری یو خبره کوم
مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامہ هغه فرمایلی کہ څوک بخاری وای یا نورانی قاعده وای د دوړو ثواب برابر دی ورزونه نه تاسو ثواب را روان دي مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ په دارالعلوم دیوبند کې استاد قطبی ختمه کړه قطبی نو د ته میرا شاخيري دعا په توګه نو الله د قطبی هغه اخیری عبارت مو یو دویم په وکړې را د دوی په چا وته وی ویسه بخاری کې امدغه دعا کې قطبی کې امداد او بخاری کې دم دونه د اخلاص دعا او ختم دیو کو قطبی کې امداد دعا او اور دوسرے وہ ہم لوگ جس نیت سے بخاری پڑھاتے ہیں اسی ہی نیت سے قطبی پڑھاتے ہیں ہم لوگ جس نیت سے بخاری پڑھاتے ہیں اسی ہی نیت سے قطبی پڑھاتے ہیں اور زمان بابا جی مماتے اوزل دلتا دے چڑھنبے مدرس شوں کھانا دلتا دا مفتی صاحب والد صاحب زڑیر دعاگانے وطا کما سرداغلیر احسانات حضرت مولانا روح اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ ما سره ډیره زیاته مینه نو لومبه چې کېناستو نو ما پسې کتابونه ولیکل یو پکې نحو میرو نو زه الحمدلله ما د طالبه کې بعد کتابونه خوري نو زلال زمون بابا جی مولانا شهزاده صاحب رحمت الله دا علاقه د زمانه د علماء استاد نو ما وته ما پسې مې نحو میرو لیکل هغه ما ته وی تا ته پته نه چې د وسیلې او د وسیلې د مقصد او د وسیلې یو ثواب دی نحو میر په دې نیت وخا چې دا طالب به قواعد ذکی نو تفسیر بخاری به پی وای نو د نحو میر او د بخاری دی یو ثواب دا دومره ثوابونه اجرونه تاسو ګټلې دي ان شاء الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ورس اخلاص وسرستنا نو زمان نننی سبق په خلاصه به تاسو پیښه وي ان شاء الله چې زمون مقصد بسوي الله رضا او که شیطان سنیتونه راته چي نو هغه نه به غیر اختیاري باندې مؤاخذه نشتا او که بیام سره غلی مونږ توبه استغفار کو او وایو بچه نحو میر نم شروع کړی دا نورانی قیدی نم شروع کړی دا دغه مقصد دی الله ته په راضي شي دا زموږ په سبق بس په دې خبرو د اکتفا کو او اکثار لره به خیر ان شاء الله موږ مستقل که خیر بخاری شریف او ترمذی شریف شروع کو ها ان شاء الله خیر که طالبانو سره کتابونه نه وي کنه نو لومبي اسباق داسې وي چې هغه کې سبق شروع کو او کتابونه غوډیر خدي کتان سره راوړل ډیر بخي په چاته ملو نشي بل سره وګوري خو یو درخواست به ټول طالبانو ته چې قلم کاغذ بدن سره خامخا راوړي ښه قلم کاغذ د دې فائدہ به تاسو ته سبا بیان کوم ان شاء الله ځان سره خامخا راوړي نو بس په دې څو خبرو مې اکتفا وکړه باقی د مدرسې څو اموري هغه به تاسو ته مفتی صاحب دامن برکاتهم بیانو کی بیا به دعا وکړو ان شاء الله او د نن نه به تاسو تدوی ترتیب برابر کې د کمرو بندوبست وشي کمرې به تاسو ته درکړي شي ان شاء الله العزیز نو په ناظمانو زموږ ټونګې لوډ لګ زیاتی تاسو به هم لږه گزاره ورسره کوئ ځکه چې کمرې ورکول کتابونه ورکول په دې خامخا ټایم لګي خو کمرې کې دي شي تاسو ته به ترتیب به غدوي کوي د مدرسې د طرف نه خو زه تاسو ته بیا وایم که خیر ان شاء الله چې تاسو به راځئ نو ایسو پیس کې ورته دي وي احتیاطي تدابیر هغې مطابق به که خیر ان شاء الله خپل عمل وکړو او بله خبره مې دا کوله چې د ترتیب د ناستې به هم تاسو ته غدوي بیان کړي چې طالبان نور کله خو زمونږ دا قانونو چې سهار وختي به مو ورته دا دروازې به مجرده کړې وي نو ابا مته سهار وختي کولاو کړې نو بچې کم طالب به په کم ځای کېناسته به دا هو نور کله خو داسې وه داسې به نه وه چې ګنې چا لومبی داخله کړه چا دویمه کړې ځکه سږ کال په هغې عمله مونږ نه شو کولی
ځکه باید لرې ځای طالب علمانو نو هغوی په ټیلیفون په ذریعه داخلي شوي دي مونږ هم سږ کال په داخلو کې پوره رعایت وکړو مونږ خیر طالبان دي چې دوی ته تکلیف نه نو هغې کې بیا په روز کال دا مسله شوي چې یو طالب پکې بره نه ټوپ کړی بیا ګوته ماته شوې وه که خپۍ ماته شوې وه شیشې پکې چا ماتې کړې وې نو هغه خو تاسو له تاوان هم دی لکه خبره هم نه ده نو هغې دپاره به تاسو د مدرسې طرف نه دوی سره تقریبا برابر کړي که څو ورځو لپاره تاسو په جومات کې دی رہے نو هم خیر دی څو ورځو لپاره که تاسو ته روټۍ لږه کمزورې میلاویږي دا لومبو ورځو کې افتت به به اوږدې لږه ګزاره کوو ها کېدای شي اوبه هم کمزورې وي او کېدای شي په دا سږ کال الحمدلله مونږ بر هم کمرې څو کمرې نوې جوړې نهه کمرې مونږ په روز کال پکې زیاتې اضافي جوړې کړې هم هم پکې طالبان دی رکھو باترومونه کم وو هم مونږ ته 12 باترومونه نوې جوړ کړل الحمدلله نو سږ کال به زموږ طالبانو تعداد الحمدلله دلته د ډېره زیات وي انشاءالله خو دا افتد وه به زه راته ده ویم چې تاسو به که خیر یې لوګان سره د وردی خورئ ما یو وړه دوره چې کوله 2600 طالبانو موږ سره په آخري کال 2600 ما به چوټیانو کې وړه دوره کړه ما سموسې به ولا کاکا پخولې نو ما د طالبانو شکایت وکړ چې سموسو کې الوګان نه پوستکې نه لرکوي او پکې اچوي نو ما هغه بابا راوغوښته مې بابا سموسې نیکبخته را پوستکې دې لرکوه هغه وی دا 2600 طالبان دي 2-3 خوري دې نه به څوک پوستکې لرکوي وی زه ولې الو سره د وردی پخوم نو تاسو ته به هم کېدای شي لوګان سره د وردی میلاویږي اوبه به هم کېدای شي یخې نه کله ګرمې کله زیاتې کمې بجلي پکې وغیره نو یو دا یوازې دلته نه په ټولو مدرسو کې دا قانون نو یو هفته دوه به تاسو انشاءالله لږه ګزاره وکړو انشاءالله بیا به ترتیبات برابر خو ما دا د خبره خلاصه کړه چې د الله رضا وي که خیر انشاءالله هېڅ مشکل به نه وي الله یې تاسو عالمان کړي او رب العالمین دې ستاسو نه او زموږ نه راضي شي وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين